أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نانی درس کے با انشاءاللہ العزیز آیات نمبر 28 و آیات نمبر 29 ویلے کیږي او دې سره چې نو د درېیمې رکوع اختتام به هم وشي. څنګه چې موږ لا اول ویلو چې په دې رکوع کې الله جل جلاله اهم درې عقیدې ذکر کړي. یو عقیده توحید، دویمه د رسالت، دریمه د قیامت. نو دینه مخکې عقیده د توحید، دغه شانتي عقیده د رسالت، دغه دواړه ذکر شول او د هغې سره چې کم اعتراض واردېدو د هغې جواب هم وشولو. اوس دې ځای نه درېیمه عقیده چې عقیده د قیامت د آخرت ورته ویلی کېږي. نو اوس دې ځای نه د قیامت متعلق ذکر کېږي. الله جل جلاله د هغې تذکره کوي. الله رب العزت فرمایي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. څنګه چې نو تاسو انکار کوئ، کفر کوئ د الله د ذات سره، حال دا دی چې تاسو مړه وئ، یعنی تاسو غیر موجود به الله رب العزت فاحیاکم تاسو موجود کړئ، ژوندي کړئ. بیا الله جل جلاله تاسو له رزق انتظام کولو، بیا دنیا کې د ژوند درکو، بیا د هغې نه وروسته الله رب العزت تاسو بیا مړه کړي، بیا به ژوندي کړي او بیا دغې الله طرف ته تلل دی. نو څنګه تاسو د الله د ذات نه اوس انکار کوئ؟ نو گویا الله رب العزت وی الله هغه ذات دی چې کم ذات تاسو د نش نه اشته کړلی. تفسیر جلالین کې چې نو علامه سیوطي صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی، هغوی وی کنتم امواتا فی اصلاب، چې تاسو په اصلابو کې، اصلاب دا د صلب جمع ده، تاسو په اصلابو کې په صورت د نطفې کې پراته وئ. د پلار دواړو ولو منځ دې ته صلب ویلی کېږي. هلته تاسو په حالت د نطفه کې وئ، وجود مو نه و. الله جل جلاله د هغې نه تاسو وجود ته راویستلی. بیا چې نو هغه تاسو د مور په رحم کې وئ، د مور په رحم کې تاسو لاول نطفه وئ 40 ورځو پورې، بیا د 40 ورځو نه وروسته علقه شولی، بیا د 40 ورځو نه وروسته چې نو هغه د غوښې ټوکړه شولی، بیا په کاډو کې رالل. 4 میاشتې چې کله پوره شولې نو بیا الله جل جلاله فرشته راولېږله، روح یې دله درکو، ژوندي شولی او د دغې ژوند سره سره د دغې انسان په تندي باندې فرشتې 3 کرښې 3 لیکلي چې نو هغه وکړي. یو دا چې دا سړی به چې نو هغه څومره عمر به وي، دویم د ده به څومره چې نو رزق وي، دریم دی به په کوم ځای باندې چې نو هغه وفات کېږي، او دغه شان د هغې سره دی به سعید وي او که شقي، نیکبخته به وي او که بدبخته به وي. نو الله جل جلاله وایي چې کله تاسو د 4 میاشتو شوئ نو په الله رب العزت فرشته راولېږل او تاسو له چې دی نو روح د الله په حکم سره یې درته روح درکړلو. اوس د مور په رحم کې الله جل جلاله تاسو ژوندي کړلی. حالاً کې دنیا کې چې وکتلی شي کم ځای کې چې نو سیلی نه وي، هوا نه وي، اکسیجن نه وي، هلته د خلکو ژوند چې دی نو هغه نه پاس کېږي. دی چې نو هغه ټوپونه وي، تړپاوېږي ان تر دې چې په دې جل کې دی نه ساه وځي او خبره ختمه شي. بیا چې نو هغه ساړه بیا ځئ په هغې کې د انسان د دغه ځای کې بیا چې کم بند ځئ هغې ته د خوراک او څښاک رسېدل. الله وی الله هغه ذات دی چې تاسو ته د مور په رحم کې 3 تیارو کې دننه د خوراک انتظام یې دله وکړلو،
د سکاک تنظیم د لوکړلو د چینو اکسیجن د سا اغستلو چې نو هغه تنظیم د لوکړلو په هغه ځای کې الله تاسو له دغه ټولو خبرو چې نو ذمہواری اخیستې کېدل سره د داسې وای هم نه بلکې په دغه ځای کې ستاسو چې نو هغه غټوالی هم کېدلو سربېدی هم غټېدلی دنګېدی اوږد کېدلی هم نو الله وایي چې کم ذات تاسو په هغه ځای کې داسې وپالئ 15 میاشتې یا د هغې نه لږ وټې کم یا څه د پاسه دومره زمانۍ په دغه ځای کې وپاللی بیا د هغه ځای نه فاحیاکم دغه احیا نه وروستو تاسو بیا ژوندي کړه دغه شانتې رالی دنیا کې بیا چې څومره مقدر واقع مره ژوند تېر کړلو ثم یمیتکم بیا هغه الله به تاسو دوباره بیا مړه کي دنیا د ژوند راتلو نه وروستو د دغه روح چې دی نو هغې ته کېدلو نه وروستو بیا هغه الله تاسو مړه کړلی ثم یحییکم بیا به الله چې دی نو دوباره ژوندي کي په قبرونو کې علامه رازي رحمه الله د هغه په خپل تفسیر کبیر کې لیکلی دی چې بیا به ته کله قبر کې انسان کېښودلی شي د د مرګ نه وروستو نو چې کله بني آدم په قبر کې کېښودلی شي نو د قبر د ښودلو نه وروستو الله رب العزت چې نو تعاد روحه د روح واپس بیا د بني آدم ته راشي اوس چې کله د روح واپس بیا راشي نو د تفسیر جلالین په حاشیه لیکلی دی هغوی د روح د ده ته ولې واپس کوي نو د پاره د سوال جواب فرشتې بیا د ته راشي فرشتې چې نو سوالونه دی کوي یو سوال دی وکي من ربک رب دې څوک دی دنیا کې د عقیده په چا باندې جوړه کړې وه دنیا کې چې نو هغه نظریه دی په چا باندې جوړه وه د کمې عقیدې مطابق چې نو ژوند دې تېر کړو دویم من نبیو کا پیغمبر دې څوک دی کم پیغمبر متعلق دنیا کې چې نو د چا د نقش و نگار مطابق چلی دی د چا په نقش قدم باندې چلی دی کومه لار چې نو هغه د اختیار کړې وه دریم ما دینو کا دین دې څه دی طریقه دې څه وه رواج چې نو هغه دې څه ولو نو کله دغه انسان الله دې موږ ټول مسلمانان په هغې کې پاس کړي چې کله ورته دی د هغې صحیح جوابونه ورکړي نو بیا ورته دغه فرشته وایي وس په قلاره بېغمه چې دی نو سمله داسې سمله لکه څنګه چې ناوې چې دی نو نوي کور ته واده شي او بغیر د څه تکلیف او بغیر چې نو هغه د څه غم دړ نه په آرام باندې پرته او ځان له آرام کې راحت وتی نو وایي دغه کې وخت کې د روح واپس میلاو شي ثم یحییکم نو دوباره الله رب العزت بیا په دغه قبر کې ژوندي کړي او بیا د دغه ژوند نه وروستو د باندې بیا مرګ نه راځي دی چې کله بیا دوباره ژوندی شي نو بیا د دغه نه وروستو چې نیکان وي الله دې موږ دغه نه جوړ کړي نو د الله د پیغمبر حدیث مبارکه دی دې سړی لپاره دا قبر چې نو القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار بیا دا قبر د لپاره د جنت د باغچو نه یو باغچه شي د بیا د جنت د طرف نه ښکلې هواګانې راځي د جنت چې نو هغه ښکلې خوراکونه راځي ان تر دې چې د جنت د طرف نه چې نو الله رب العزت حورې هم راولي کې د هغه د چې نو هغه مشغوله ساتي بیا چې کله ورځ په قیامت باندې شپېلۍ ووهلی شي خلک چې نو قبرونه نه پاسي نو ته یاره ما خو اورېدلي ول چې په قبر کې به دومره زمانې او دومره وخت بعد چې نو قیامت به راځي زه خو چې نو هغه لاغه قبر ته رالم لا په یو ډډه اوښتی نه یم دا خو د جمعې د شپو نه هم لنډه ټیم و مونږ هسې دومره اورېدل نو دی بیا د دغې نه وروسته بیا پاسې ژوندی د دغې احیا دغه بیا دومره روح وي چې د هغې قبر چې کم عالم د عالم برزخي چې ورته ویلی کېږي د دغې برزخ د عالم د هغې چې نو تکلیف او د هغې راحت چې نو محسوسولی شي نور د دنیا په لحاظ باندې ګورې په څه نه پوهېږي دنیا په اعتبار چې نو هغه څه نشي کولی قبر کې دی دغه محسوسوي او دویم چې نو هغه دی چې په قبر کې که چېرته د څه تکلیف الله دې نه کړي نو بیا دی د هغې د قبر هغه تکلیف چې نو هغه هم محسوسوي ځکه الله پیغمبر فرمان مبارک دی او حفرة من حفر النار دغه قبر یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده نو دته هغه اجدهاګانې هغه تکلیفونه هغه اور هغه سزاګانې چې نو هغه ورته راشي نو ځکه الله وایي ثم یحییکم بیا به چې نو ژوندي کړو تاسو یعنې په قبر کې ثم الیه ترجعون بیا به دغې الله طرف ته تاسو وګرځولی شي
مخکې ما تاسو ته خیال کړی یو نقطه چې په تیر درس کې موږ ویلو هغه نقطه دا وه موږ وی چې اکثر الله جل جلاله طرف ته چې کله داسې تذکره وشي نو د هغې نه وروسته الله پاک وی الیه ترجعون حالن کې د دې نه مخکې چې وکتلی شي الیه یرجعون چې دی نو هغه راځي او دلته موږ ویلو چې ترجعون دا چې نن دې ته ویلی کېږي مضارع مجهول دوی به واړولی شي مقصد دا دی چې دوی په خپله خوښه نه ځي اخرت ته مرګ ته دې ته هېڅوک چې دی نو هغه نه تیار دا مقصد نه دی چې دی دې څه خو زما پورې دا ټول که خیال یې کړی هر سړی یاره چې دی نو هغه څه ما چې دی نو د الله پاک زیارت وکړئ ما ته د الله دیدار میلاو شي ما ته جنت میلاو شي ما ته د جنت چې دی نو تمام راحتونه او مستې نو هغې څومره نعمتونه دي دا ټول ما ته میلاو شولي خو چې کله به کې ته په منځ کې دا ویلی شي چې دغې دپاره لار چې دی نو پل دی پل نوم چې دی نو هغه مرګ دی مرګ به پکې راځي نو دی بیا دغې مرګ ټکی چې راشي دی بیا دې ته نه جوړ الله ملاقات ته خو خوشحاله خو دغې مرګ ته په منځ کې نه خوشحاله او د هغه زما پورې هر سړی ته خپل عمل معلوم دی چې که چېرته مرګ پکې رالو چې څه چل به کېږي بیا نو ځکه الله وایي الیه ترجعون تاسو غواړئ نه تاسو به وګرځولی شئ که ته غواړې او که نه خو دقه شانتي به کېږي الله طرف ته یو ورځ چې نو هغه پیشي ده الله طرف ته به یو ورځ چې نو هغه مخامخ کېدل وي الله په دربار عالیه کې به یو پیره حاضري چې دی نو ای الله دې موږ ته هغه حاضري نصیب کړي چې کومه د کامیابۍ بیا الله رب العزت وی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله هغه ذات دی چې هغه پیدا کړي د ستاسو د فایدې لپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې جميعا ټول اوس الله رب العزت هغه ذات دی چې دا پیدا کړی دی تاسو لپاره نو تاسو به چې نو هغه موږ اکثر د طلبه حضرات دا وایي زموږ یو اصول کتاب دی توضیح تلویح ورته ویلی کېږي نو هغه توضیح تلویح کې چې نو هغه ذکر کړی دی هغوی به لام چې دی نو هغه راځي دپاره د منفعت او د فایدې او اعلی راځي دپاره د مضرتو نو دلته چې نو الله وی خلق لکم ستاسو د فایدې دپاره چې نو الله پاک پیدا کړي څه چې په ځمکه کې دي نو بعضې چې نو هغه دنیاوي ذهنونو والا هغوی دا اعتراض کوي چې الله وایي چې په ځمکه کې څه دي نو ټول ما ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړي نو په دغه کې خو ډېر شیزونه داسې دي چې هغه خطرناک هم دي لکه مثلا مار شولو اوس مار لړم دا خو انتهایی خطرناک شیز دی اوس مار چې نو هغه خو خطرناک شیز دی اوس دا خطرناک شیز دی مثال په طور کې اوس که دې ځای ته چې نو چا سې نقلي مار هم چې نو هغه راایستلو چې کېدی شي چې د یو بل د پاسه څه کوي خو چې دا ټپیانې پکې هم ماتې شي بیا به ټول چې نو هغه تختو مار دی لکه ته ګورې نه بل به وایي چې مار دی بل به وایي چې مار دی په مار نه به لوی مار او شار او شاتار چې نو هغه به دې جوړ نو دا الله ستاسو د پیدې دپاره مې جوړ پیدا کړی او چې مونږ وایو نو په مونږ باندې بیا چې نو ټول وجود ورپېږي نو هغوی دا څنګه الله وایي چې ما په ځمکه څه دی دا ټول مې ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړي نو تاسو به ساینسي طور باندې زما په خیال تاسو به زما نه ښه پوهئ په هغې کې تاسو ویلي چې په دې ځمکه باندې د پاسه داسې زهریله اثرات چې دی نو هغوی که چېرته مار لړم کربوړی دا شیزونه نه وي نو هغه زهریلا هواګانو هغه چې نو کمې هوا کې چې دغه زهریلات چې دی نو هغه دغه جراثیم دغه زهر چې نو هغه پیلاویږي یو نه بل ځای ته د دنیا دا نظام به پخوا چې دی نو هغه درهم برهم شو خو د دې نه بهترینه توجیه چې دی نو هغه سرفراز خان صفدر صاحب نر الله مرقده هغه ذکر کړې ده هغوی به داسې دنیا کې چې وکتلی شي نو د مار ډېرې فایدې دي داسې د هر شي دي بیا د هغه د مار په فایدو کې یو فایده دا ذکر کړې ده وایي کله چې ګنهګار سړی قبر کې کېښودلی شي بالمازه انسان کله قبر کې کېښودلی شي الافی ظلمان نو په ده باندې به الله جل جلاله چې دی نو 99 اجدهاګانې چې دی نو هغه مسلط کړي په 99 اجدهاګانو مارانو کې یو مار به غزار دومره تیز وي چې دله یو غزار ورکړي دی به چې دی نو په ځمکه کې او یا لاسه چې دی نو هغه دننه لاړ شي ادې شریف مفهوم دی دا نو اوس چې الله رب العزت دا موږ ته ښیي د مار څه فایده ده الله وی لکم ما فی الارض جمیعا دا سمې چې پیدا کړي دا ټول ستاسو د فایدې دپاره دي سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله لیکلي هغوی بس د مار دا فایده ده لویه چې الله موږ ته وښولو چې ګورې قبر کې وروستو
جهنم کې ورستو چې کم لړمانان او مارانو تذکره ده دغه به د دې مار نه 100 ګونه چې دی نو هغه سیوا وي. حدیث مبارکه کې راځي مسلم شریف چې نو په هغې کې هم ذکر کړی دی او ترمذي په هغې کې هم ذکر کړی صفت الجهنم چې دی نو په هغې کې ذکر کېږي وایي دغه مار به دومره زهریله وي وایي که چېرته دی په دنیا باندې یو پوکې وکړلو تر د قیامت د سبا پورې به چې دی نو په دنیا باندې یو بوټی به شین نشي دومره چې نو هغه سخت او تیز زهر واله دی. دا به د انسان له ټک ورکړي نو دا انسان به په 80 ګزه چې نو 80 لاسه په ځمکه کې دننه لاړ شي. اوس دغه کې الله پاک دا زمونږ د فایدې لپاره پیدا کړی. څنګه الله موږ ته ښیي چې ګوره دې مار نه چې تو دا دومره یریږې دومره تا ته تکلیف دی شي ښکاري قبر کې د دې نه غټ غټ ماران دي. دې مار ته وګوره او د هغې مار نه پې ځان وساته. څنګه چې د دې مار نه تو ځان ساتې نو دغه شانتې دې مار ته وګوره او د قبر د ماران نه چې نو هغه پې ځان وساته. د الله حکمونه په ځای راوړه نواهي نه خپل ځان بچ کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې چې نو هغه په ځای راوړه خلاف سنت طریقو نه ځان وساته. نو ځکه الله وایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله چې دا څوم په ځمکه کې پیدا کړي دا ټول ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړي. ثم استوى الى السماء او بیا د هغې نه وروستو اراده وکړله الله الى السماء اسمان طرف ته فسواهن 7 سماوات الله سم کړل برابر کړل 9 اسمانونه وهو بكل شيء عليم هغه الله په هر شي باندې پوه دی. استوا متعلق مخکې مونږ ویلو کې خیال کړي الف لام میم کې مونږ چې نو خبره کړو الف لام میم کې مونږ ویلو چې الله رب العزت چې قرآن کې څومره آیاتونه را لېږلي نو د هغې 2 قسمه دي یو محکم دی او یو متشابه. بیا محکم او متشابه کې مونږ ویلو متشابه بیا په 2 قسمه دي یو هغه دی چې هغه معلوم المعنی او مجهول المراد وي معنی معلوم وي مراد چې نو هغې مجهول په هغې باندې څوک نه پوهېږي نو د دغه هغې نه یو استوا هم دی او د دې متعلق مونږ بیا ویلو مونږ چې نو امام مالک رحمت الله علیه فرمان دی هغه چې الاستواء معلوم والکیف مجهول الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استوا دا معلومه ده اراده کول نه الله اراده وکړه اسمانونو طرف ته څنګه وکړله د دې کیفیت چې نو هغه چاته نه دی معلوم دا مجهول نه ما یلیق بشانه څنګه د الله د ذات سره خی هم اق شانتول او الایمان به واجب ایمان په دې باندې واجب دی وسوال عنه بدعت دې متعلق باس لګیدل په دا چې نو گمراهی ده په دې سره سړی گمراه کیږي. نو بهرحال اسمانونه الله رب العزت وی داغه اودي فسواهن 7 سماوات 7 لیکيږي اوته الله وی چې نو په برابر کړل هغه الله او اسمانونه وهو بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوه دی. اوس دغه او اسمانونو کې د ټولو نه وړاندې اسمان داغه نوم رقیق دی را قاف یا عین رقیق داغه نوم دی او دا اسمان چې نو د شین زمرد نه جوړ دی دا اسمان د شین زمرد نه چې نو هغه وی جوړ دی. دویم اسمان داغه نوم چې نو ارفلون دی او دغه ارفلون من دا چې نو هغه جوړ دی من فضه بيضاء د سپین زرنا. او دریم اسمان داغه نوم چې نو قیدوم دی قاف یا دال و او میم قیدوم او دا چې نو هغه جوړ دی من یاقوت الحمراء د سرو چې نو یاقوتونه. او سلورم اسمان داغه نوم ماعون دی او دا چې نو هم جوړ دی من فضه بيضاء د سپینو زرونه. پنځم اسمان داغه نوم چې نو ربقا دی او دا چې نو جوړ دی د سنه دا یو اسمان دا چې نو د سرو زرونه جوړ دی من ذهب حمرانه د سرو زرونه جوړ دی. او شپږم اسمان قنا دی او دا هم چې نو هغه جوړ دی د سنه من یاقوت صفرا د زړو چې نو یاقوتونه. اوم اسمان داغه نوم چې نو اروبا دی او دا جوړ دی چې نو هغه من نور یتلألأ دا هغه نور نه چې هغه پړقیدون کې دی. اوس دغه او اسمانونه
دا وای چې نو هغه نومونه دي. تفسیر جلالین دا هغه په حاشیه باندې چې نو دا او اسمانونه د دې نومونه د کم شي نه جوړ دي د لیکلي نه په حواله چې نو تفسیر روح البیان سره. نو بهرحال الله وای بیا الله چې نو استوا وک الى السماء فسواهن سبع سماوات او برابر کړل او اسمانونه او هو بكل شيء عليم او هغه الله په هر څه باندې علیم په دی. مانګه مخکې ویلو د الله صفاتونه دا هغه درې چې نو هغه د راځي. یو صفت د الله پاک شهید راځي، یو صفت چې نو خبیر راځي، یو صفت علیم راځي. شهید هغه ته ویل کېږي چې کوم په ظاهر باندې خبر وي او دغه بیا گواه د پاره هم د انسان د پاره هم دا صفت چې نو استعمالې دي شي. دویم صفت چې نو د الله پاک خبیر راځي. خبیر هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه د انسان په باطن باندې پوهاوي. دا صفت صرف د الله سره خاص دی. او دریم صفت چې نو علیم دی چې په ظاهر او باطن دواړو باندې پوهاوي. نو دا صفت هم د الله سره خاص دی. علیم صفت چې نو دا د الله دی. نو ځکه الله وایي وهو هغه الله بكل شيء په هر څه باندې علیم پوها دی. الله دې موږ ته صحیح پوها نصیب کړي. کیف څنګه تکفرون انکار کوي تاسو بالله د الله نه وکنتم او حال دانه چې تاسو وای امواتن مړه فاحیاکم پس هغه ژوند کړلې تاسو ثم یمیتکم بیا باغ تاسو مړه کی ثم یحییکم بیا به ژوند کړی تاسو ثم الیه بیا هغه الله طرف ته ترجعون تاسو بګرځولې شي. هو الذی هم الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړی تاسو د پر یعنی تاسو برکت مانس تاسو د فائدې د پر ما فی الارض هغه چې پزمکه کې دی جميعا ټول ثم استوى بیا اراده وکړه الی السماء اسمان طرف ته فسواهن پس میکړه برابر نکړه سبع سماوات او اسماننا وهو او هغه الله بكل شيء په هر څه باندې علیم خپوا دی.